ها دا سبب استاسو با دا په شتازي بیا روان دي په خیالي کې بیا روان دي په سلم کې بیا روان دي اوري سو قسمه موضوع لفظ ها وذا خاصه وذو خاصه وذا عامه وذو عام وذا خاصه وذو عام وذا عامه وذو خاصه ودا معرفت دي بنا د مخکې معرفت د چا د امور اربعه خصوص د وجه خصوص الوزن ما هو عموم الوزن ما هو خصوص الموزون له ما هو وعموم الموزون له ما هو هاي دا ازدکه کوي په تعریف خوري به ملاشي او په کتاب پروت یادوي شرکی خال شرکی خال نه ځان واړو کتاب ته د تور خال ته ځان د کتاب د تور کرخو ته ځان راوړو خوش هله به ملاشي ها اته مستیکه چې مستیکه سبق نشي اجازه بکې نو کار به جوړیږي وایا مفردان څو طریقې دي ودي ويجي واذا تولد شوي واما مجرور يا داسره يجي وجوه الجر اثنان وجوه الجر سودي يا اضافه يا دخول ده حرف جر يا دخول ده چا راته هو يا چې ولي مجرور ده تبنه حرف جر نشتا څه وجه ده دی ويجي مجرور په دوه قسمه ده یو مجرور اصالتا یو مجرور تبعاني توابع نه دي توابع پیژنئ یو مجرور صحیح اصالتا مجرور اصالتن یا اضافت پکار دی او یا شی پکار دی دا مجرور اصالتن دا مجرور سره طبعا وعلى انه صفه لمعنى او صفت شو د معنى او معنى مجرور دی ولې د دخول د لام د وجنه دخول د چا او د تابع دا شو او تابع په څو قسمه ده په پنځه قسمه ده یو تابع سره صفت ده یو بدل ده یو تاکید ده یو چی ده يو معطوف بالحرف يو عطف بيان ده كم هو صفه وجه تابع دا چې کوم ده دا جر تبعي شو علت را تخيا کنه كم قسم ده توابع 500 وي صفه نو سبب وين سي سبب وين ها اسی جوړ بنول چی ها اوس پوښ ان دا صفت ده د چار معنی اوس بزرا شمه تا نه بزته اوس کومه چې سم شو یو لفظ دی کلمه وشه د پاره د چا ده یو لفظ دی لفظ الکلمه لفظ وزاج وزشه د لفظ لمانن د پاره نه معنی دا معنی به څنګه معنی هسي معنی چې دا مفرد دا هسي ته کې پښتو کې دا د صفتی معنی ده هسي کنه چې هغه به مفردي نو دا خو بیا لفظ مفرد نشو معنی مفرد شو اوس دا وایا چې معنی مفرد څه ګوره تاسو ټول تمهید زده کوي کله به لفظ مفردي او کله به سي لفظ به څنګه مفرد کیږي ګوره چې دا افراد د خودي صفت د لفظ نو دا او تاسو ته پته را دلالت د جانب د لفظ نه کې دلالت د جانب د معنا نه دا دلالت لفظ په معنا کې کو معنا بل بس کې خالص بس بزن په اوس به تدلته په دې صورت کې دا افراد چې د صفت ته معنا ګرځي دا به صفت ګرځي خو به حالیه نه د صفت به حال مطابق سره وګورئ چې څه تاوی کوم څه کوه معنا فرصتو د دې معنا د پاره چې کوم لفظ وځي برابر شي چاته دا هغه جز د دې په جز دلالت نه کوي هو خپل په چلاو دې څه معنی چې د دې جز د لفظ په جز دلالت کوي ولې دا دلالت د دې غاړي څه دا پاکستان او هندستان څه مطلب دی پاکستان او هندستان الفاظ دې څه مطلب دی دغه شان دې یو مطلب څه مطلب شو د دې معنی د پاره چې له پاسه کوم لفظ وځي دا هغه اجزا د دې په اجزا او دلالت نه کوي او ګور دا توراتو وحينئذ ما لا يدل ها او چې کله ما ته ګوره دغه مفردین یو بل ترکیب روان دی د به مرفوع وي صفت د لفظون ده یا به لفظ مفرد څنګه دې کې موږ درې ترکیب کوو کنه او چې دا مرفوع وي نو لفظ مفرد بیا به مفرد صفت د لفظ بیا به څنګه وي بیا به لفظ مفرد هغه دی چې د دو جز څو د دو ځکه چې د افراد د صفت ګره د اجزا چې ده هغه د لاندې معنا او په اجزا او دلالت به نه کوي
او مراد نه کولونه عدم قصد ښه دلالت نه کوي یعنی دلالت په مقصود نه وي سبا نه دا به وایي کنه دا سوال نه موږ په مالک کافه کې چلول را چلول پور را پور دی وځي ها دا خچ کوم دی په غریت کې راولي چې تاسو دا غیر جزئیات ځکه دلته چې ټوله معرفت الکافیه به کوشش کوم جوړم کنه خو شی به ځکه ما ته ټوله په دې کې چلو مګنه په یو شی پاتې شي نو ځان معلومه وي ها دا عبارتن خو نه شوې ده اوري نو ګوره څه کوه تاسو ګورئ کنه لګ او مرفوع دلال شي لاندې منځ کې پرې او مرفوع دلال لاندې لاشه على انه صفه للفظ ده کنه یا مرفوع ده رسله التم در سوال وکړه هغه چې مرفوع ده مرفوع اصالتن ده او که مرفوع سره چې مرفوع اصالتن بیا به علت تاریخ چې فاعل ده نائب ده خبر ده مبتدا ده او خبر ده ان ده او څه شی دی خبر اسم د کان ده ویا خبره کوه ردم دي نه درفي وجه وایا او مرفوعات ټول سو اتو دی وینا خپکیږي بنا دا صفت د چا ده صفت د چا ده وس انت علت د اعراب با درفي به انت لټه ته خدای تابع شو بس او تابع کوم تابع شو نه بدل له نسله سره بدا نه به څه شي دی صفت تشوا او هغه لفظون ولې مرفوع دی هغه خبر د مبتدا ده کنه څه دی ما يعتدي مرفوعات واورا طالبا كنس خبر او مبتدا خبر دلائل في جنس فاعل دی او نائب ددو خبر دی او نائب ددو فاعل دی او نائب ددو خبر شدد فن اسمين دلائل سکانا ما ولا خبر دین بل وره طالبا چې د دولس منصوبات پنځه دي مفاعل پکې او دي ملحقات الى اخر خوشو ځان په یک طالب تاخذ په علم مورکا ویږي په کنه نو ګوره چې مرفوع چې صفت د لفظ شو بیا لفظ مفرد بیا تسوي ومعناه ګوره دلته معناه وي جامع الته معناه ځکه د دوه معنا بدله ده الته معنا څه کړل يدل جزء لفظي على جزء چې ما لا يدل جزءه لفظ لکه نه ویل خود د جزء کنه ځکه صفت خود مفرد د لفظ ده کنه خود د جزء دلالت نه کوي على جزء او دلته بس وایو دلته د ویل شي چې ما لا يدل جزءه دلته چې صفت معنا شي د جزء دلالت نه کوي ویل شي نجي ولدا دلالت دی غاړي او د لفظ د غاړي خو دلالت دی نو الته تکلیف نشته دلته تکلیف دی نو دلته راتاو کو چې د دې لپاره چې کوم لفظ وځه ده هغه به څه کوي دلالت نه کوي بدل جمع وجوز دې باندې وشو اولان سره اولا ان يقول ما لا يقصد څنګه چې الته تاسو يقصد نه ویلي خبر داسې وي او تاسو یې مراد د دلالت نه دلالت على وجه القصد دی سبب وي على وجه القصد دلالت نفس دلالت نه بلکې دلالت څه على وجه القصد د دې وجوه ښه او د کتابونو ګوري ښه وفيه انه وجوه وجب رجي ځان په خبرم باندې چې کله دا صفت د چا کوتا وای د معنا اوري نو دلته بوستو لاشي خو د دې به تاسو اصلاح کوم د خبره چې د کنه بیا تاسو عبدالغفور په دې باندې کلام کړل لږ باغې ته زما او راګه ته کلاو ده ورجی زه دا پوهه کوم طالب جانا اوري نو دلته ګورم ما ډېر ښکلی عنوان وکړی اوري ما تعریف المال المفرد جميل کلمه دلته نور باسول مونږ چې ویل اوري بس په حقیقت ځان نه اول
وکله چې ته یو شی په دې یو شی باندې وصف کې چې په دې یو شی داغه توصیف وکړي اذا وصفت شيئا كالمعنى معنى المشهور زه بما فيه معنى الوصفيه مفردين کې معنى الوصفيه شته کنه او پاغه پر تا یو معنی مصدری متعلقه کړه معنی مصدری وزن نه نو لنډه دا د دې معنی سره د دوه شیزونو تعلق لري یو هغه وصفن یو شی ته وصف کو افراد یو وصف نه او د دې معنی سره مخکې وزن متعلقه ده نو د سره د شیزونو تعلق لري اوري او برابر خبره ده چې هغه مخکې شی متعلقه به د پوری په صيغه د ماضی سره لکه دلته وزع لمعنى معنا سره تعلق نه راغلی صيغه د ماضی سره کوشش وکړئ یا په غیر د صيغه د ماضی سره دې سره مکار نشته کله به لفظ موضوعا ولا امام تقوا اوري کنه یا ساته د قانوندار اوري چې اوري په عرف د لغت کې د دې با دا به فهمي چې دا شی موصوفه په دغه صفت باندې دا په حال د تعلق د معنا مصدر کې لا بسبب ذلك المعنى المصدري ورته تاسو د جامع سره اختلاف کوم جامع بدش نه وي جامع بدش نه وي او به عبد الغفور کلام مؤاخذه او تم ذکر کوم کنه وګور ما تاسو خبره کوم کله چې یو شی ته موصوف په صفت سره یو شی سره چې معنا د صفت ده لکه معنا د مطلق په افراد سره پاکي معنا مفرد سره معنا د صفت ده او په یو شی متعلق په ده پورې هغه وضع آیا به څنګه ماضي سره بغیر څه نه سره خو شی به دلته با یاد ساته نو په عرف د کنه لغت دا وایي چې دغه شی به موصوفي په دې صفت باندې دا شی څه د معنا موصوفي څه دا کلمه موصوفي په حال د تعلق دغه معنا مصدري کې معنا وزنه ده په دغه حال کې په دې کې به او دغه معنا مصدري به ور سبب نه د څه وایي پکاره دا ور سره او دلته جامع دي نه وایي غاړه زمون خبره کوم د دې قاعده نه معلوم شو خو شی چې دا معنا چې متصفه ده په افراد باندې دا به کله په حال د تعلق د چا کې توزه پوه شئ او دا معنا مصدری چې دا وزه ده دا به سبب د دې اتصاف لپاره نه دا مت لغت داسې و پوه شئ حالانکه دا معنا چې متفسر په افراد وګړه د دې لپاره سبب دغه وزه دا اعتراض سبب څه ده او لغت ما تسوي ها چې دا هغه شی متعلقه هغه ولا سره سبب نه او دلته چې هغه وزن او دلته ولا دقه وزن سره دا سبب وښه کوم او دا خو په دې سره ده ها جیمه ته مثال پیش کا زه په مثال نو ډېر خپويګم بیا په مثال چې پوه شم په دې شګه پويګم چې مرز ده ما کې سره زما رزيمه ویجی جاءني الرجل الراكب جاءني دا کې مو د چا صفت دا رجلو کنه نو څه مطلب دا او د پدې رجل پورې تعلق د مجیت راغی جا څه د ماضی څه څه مطلب دا تعلق د دې چا د دې رکوب په رجل پورې دا به کله دا په کم حال کې په حال د تعلق د مجیت کې به بچا پورې په رجل پورې او دغه مجیت په ولا سبب نه دغه مجیت په سبب دا قاعده ذکر کړی دا عبد الغفور خوشبه او عبد الغفور ډېر په تحقیق سره ځکه چې عبد الغفور د شاګرد دی دا د دوه شاګردانو د مذوب شاګرد او بل شاګرد د اسلام دا دوه د شاګرد او هغه ډېر دیونه شاګرد او ډېر متری شاګرد هغه به باغ شاګرد او د ایسو د ډېر مذوب شاګرد لکه څنګه چې دی ولیو څوک ولیو جامع نو دیم څوک ولیو څوک دین الله پاک جل شانو بابل ډیر تیز دماغ او دا زغه عبارتونه وایي لکه شان دي دغه خوندونه لري چې هغه سوي دا جامع په عیسام جامع نه ده جامع په عبد الغفور جامع نه ده جامع کومه جامع ده
چې عبد الغفور او څوک وسره شي اسلام مشري نه جامع بجل شي او شو اسمه جامع وي ونس وإن قيل قلنا بكني إن قيل قلنا كافي بواي إن قيل قلنا بكني قل دي سورانه کې وای نه بل قل دي سورانه کې ودا خبره کې دا کوم ځای دا خبره کې او د پاک طبعا ان قيل قلنا بكني شرمېږي چې دا خبره کې دا خدای په توګه کې مرز باندې اختکا په دې چا چې راځي په چرګانو چې توګه کې مرز راځي چې خلاص شو دا خدای دا باندې توګه کې مرز راوړ دا څوک چې د ضرر رسي څوک ضرر نه رسي هغه کنه څوک چې د علم له ضرر ور کوي ته به کوم مرز راوړي توګه کې به څه راځي او توګه کې چې راشي یو چرګ نه څوم شي توګه کې مې ځکه جامع دا قاعده ویل دا خو دې نه دی ویل ښا ګورو د بده کړل کنه خو شی به څنګه موږ سوې چې دا اتصال دا په کله په حالت د تعلق دائما او هغه معنا مصدری بوله سره سبب بوله خو شی اورې کنه خو او جامع چې کوم دی و اختلاف کړل په باج اجزاء او تقسیم مذکوري د دې قاعده مذکوري د اتصاب په حاصل په حين د تعلق نه دی ویل بلکې اعتبار د اتصاف په مفهوم د صفت قبل د تعلق د کلمه تقبلوا ویل څه ویل یعنی متصل مطلب یعنی د وزن نه د افراد محققي او لغت دا چې د محقق دا خبره ده سما كما ولا فحين دي خا والمحشي عبد الغفور ايه دول اتصاف هو شيء عبد الحكيم سالكوټي بیا په دې ګور عبد الحكيم سالكوټي په عبد الغفور لګیدل او په حاشیه کې چې ما وقع في نسخ الجامع من قوله قبل الوضع فهو سهو من الناسخ ده سهو ده چا ده ناسخ او نور محمد بهم حاشیه کله محقق حاشیه جامع هغه اول في قبل الوضع وجعله هغه کتابي هغه دا د قبيله د ذکر د ملزوم او مراد ته لازم یعنی اتصاب بالمعنى په زمانه مقدم کوي چې ذکر جامع کوي چې مخکې به چې مخکې نه چې مخکې کو کنه نو مستلزم دی کونسپټ دره چې مخکې شو چې دا مخکې شو هغه سبب شو یعنی د دې خبرې سره د عدم سویت دا سره لازم دی نو ذکر د ملزوم او مراد ته لازم نو هغه په تعویل کو د جامع خبره لکه جوړه او چا عبد الحكيم سالکوټي سوې دا قبلوټه کې نو پکار دا سهو د ناسب اصل د بخابه نسخه چالي کړي دا نسخه چا څنګه راته کړو وګوره جامع سوې ويقول جي وفي انه يوهم دا غزم قوام كاشي اللفظ موصول المعنى المتصل بالافراد والتركيب قبل الوزن قبل بكر او دا قبل الوزن بكار ده كنا فحين ده وزن او بیا سره متصل له خو مخکې بوله دا وزن بوله سبب نه کنه وشي اوليس فإن اتصاف المعنى بالافراد انما بعد الوزن لا شيء اعتراض کی نو ما دا قبل ټکي ته ټیک ده هغه ټکي سره اوري وشي بیا خلاص اوس دا سوال شو او بوام کې غلطه معنا شي انا کې د نماز د افراد په مخ کې وي او دا وځه وسي ورسته د دې شي او زمونږ اعتراض مضبوط ته عبد الغفور څنګه ها یعنی هغه وځه ور سبب نه حالانکه وځه سبب دی چې وځه رانه نو دا غینه پس مفرد کېږي امر کوي او سبب دی اعتراض بزن کویګا جواب سره جی دې دای مجازن دی د دې د مفردینو یې نه رسول یا اوري دا مجازن دا دې مجاز بالمشارفت سوې یعنی قریبه چې هغه سړی دي چې کیږي با نو ته مخکې وته صفات لکه نبی عليه السلام وی من قتل قتيلا فله سو سلام مراد هغه اصل چې کوم سي اجمل شو ستې پاتې غړې پلاستا شې په پکو سر کوته لردنې غاړي تا چول خنجر سره پچیت کړي وایي په پټو سره دا روپي وسره دي دا سره دا چا چې کوم دنه سره مرګو په له سره وین جهاد کو دا سجنم بدش نو دا نو جهاد اسلام حق جهاد او دا کارو کوي دا څه نو جواب څه کړل
فينبغي أن يرتكب فيه تجوز. الارتكاب هذا شاكو تجوز. وما يرتكب في مثل قتل قتيلا فله سجى سلبه. شاكي سوق مرحو نهدد بارسة جريجي هوري سلب دي سامان دي. نما تقول جي دلتا با معرف الكافيك ما شو يدو قدرت المجاز ولا إنه يدو مجاز سنك وما دلتا تسيكر قلنا إنه أوري نسلم هذه المثال ولكن تركنا هذه الحقيقة وعملنا هنا المجاز بالمشاركة ضد زوجين فوشي هو اتصاف الشيء في الحال التعريف ولا يقرأ اتصاف الشيء سو في الحال يعني تاوسط أوري بما سيتصف به في المستقبل القريب عند دوتا فصار ذلك مجازا بعلاقة اتصاف الشيء في الحال بما يقول إليه فجازا أو بيا كما قال من قتل قتيلا هو شيء متاشوها خصم مبارز ده قتيل ده قتيل ده بالعلم قتيل هو مقتول ده وده زرد جدي بقتل شيء مخنا قتيل وتو فأنت كده صفة ملاوي نوتيك تجي ندلتهم ده صفة ده سده ها ده إفراد مخي كده وده بمستقبل قريب كده واسمه مفرد شيء أول بوزع راشي ده بس راشي إفراد اتصاب بالإفراد راشي ودلتا دي ناخد جامي بني ده مخي شو كده المخي هو ده تعبير مخي كو سكو تعبيران مخي كو ولا مخي هو توي يلا لك نص بوز شكل ده وزن بس بإفراد راشنا شي مو لفظ موضوعي نخامها يا مفرد يا مركب نوصل مفرد كيك مركب كيك لا لكن سمعت أسرع وجلكي بدأ بوز درن صار مفرد كيك مركب كيك نخير ده دي وجني أغين داخل التعبير سوكو مخي كو كده قاعدة جامي بني ما ده مخي نشو ده وزنه يا رواية ده وزنه شو هنا كده إفراد تركيب ده وزنه مخي ده كرستو دخل شو بين تركيب ده وكا وسيلة هي مرفوضة صفة دجالة وحينئذ ما ده أختي ما تسوي ما لا دجل لا جمعناه ولا بد حين ولكن ده السؤال لستانا تبوسكم يو صفة جملة في القرآن بدي لفظ انت برجي ده صفة شو نيو ما في صفة وجاعة ما قدر أقول لك بسجد ما زيسا أو دار أقول لك بسجد اسم مفعول سا مفردين كم بسجد مفعول ده صفة أنا كده جاء ده لفظ يعني شيء مرفوع كي صفة دجاجه لبس أو ده لفظ ده دينا مخي وبر صفتنا وجاعة بس سوى شيء شيء هذا بس يغيد جاء ده ما زيسا ذكرته أو ده بس يغيد ما زيسا نعرف يوم تبرة تفشكه لوي سرعي دا كارنا ولكه وحينئذ كان ولا بد حين من بيان التتين في راجع أحد الوصفين جملة فعلة والآخر مفردا جاء مفرد ليس مفرد لسرور مفرد راور يعني جملة دي هنور يجي سنكتر وكأن النكتة فيه كأن أوكي أوري تنبيه بتقدم ده وزن بجاء إيه وزعاء سيغانا مازيدا وزن ما مخي قرأ وزن بسي تنبيه شوى بإفراد من حيث أتى به أو ده كم سنة معلومة شوى ذكر كده ذكر كده أتى به ذكر كده بصيغة الزوج بخلاف الإفراد هذه صيغة معنى سرانه إفراد مستوى أو دريم سورة تاجو أم يا سر ده منصوب يا سر جي منصوب سر غالب لك لك ويا أفضل سنة من وإن لم يساعد رسم الخط وسر رسمه رسم سر سي يعني حكيم من علي من حكيم ما هذا علم سر لك لكن منصوب سر علم لك شو علم أو رسم خط وسر غنا كي هو شيء هوري وتاسو بدي جوابك من ده يتاش جواب سر يجي ده رسم خط على علم لك كي ده متعين بدل ده متعين دي تركيبا نور مش ده ونه ده غرانه وجوړ کې به ټول به جوړ او چې به مفردان الف راوړې به به نور ترکیبونه وو دا نور د نور تاسو کو دا په دا چې هر ترکیب ته سازین لاړ شي نو انخلاع وکړه د چانه ها دا کلمې منخلع کړه د چانه ذکر د الف نه ته پويږي کنه پويږي او نو کجی دا ته وای چې منصوب ده د منصوب والی وجه صدا پوښې په افعلا انه حالنو وهو رأي طالبا چې د دولس منصوبات پنځه دي مفاعل پکې ودي ملحقات ودي سو نو دا د منصوباتنا د چانه شو د مفاعلونه نشو د پنځونه د چانه شو او ملحقات کوم یو دي یو پکې حال لکنه یو سره حال نو دا بنا بر حالیت ته الګا د چانه حال له
من المستكن في وزعها لازم شي پټ پروت په چا کې بوزیا کې چا کې وزيها كيف الحال ما يبين حياة الفاعل او المفعول وده چا نشو او هغه زمين په کې ته نائب فاعل نه ده ها چې په حقیقت کې سره مفعول به ده او ولار ده فاعل په ځای او من المعنى اي حال جو کده چا الګا د معنا نه سم حل جوړه معنا خو چې کوم ده نو فاعل نه مفعول ده او ما حل چې ما بين الفاعل مفعول دا نو فاعل نه مفعول الګا سپانه پوي کنه پوي دا نو فاعل نه مفعول ده څنګه دا نه جوړه یو جی ته سبق خنه دی ویل مفعول دی کنه واستم زوبې نو ته چې مفعول به صحیح برا بدون واسطه به دا چا فرض کړل چې به بدون برابر هغه مفعول بالذات او کوم مفعول صحیح دی واسطه عادت په واسطه د نام سره دا مفعول دی دا وزعه رسیدل له معنی ته په واسطه چا سره مفعول به دا نه شو بدون خبر خلاص به دې نه پوهیدا خدای دې په علم باندې موقع او خدای دې علم په دریاب کې ډوب کا يريد دوار او من المعنى السؤال بشو شيء الله نشر اذا معناه خو كم ده فاعل مفعول به نه ويجي فانه مفعول لا سره به بواسطه جاسره هو شو سياتي ده په اعتراض الله حال بچ كم ده مقارن د عامل لازم حال سره سوال وکړه حال به صحیح د مرادن حال شو ده مقارن د عامل ذل حال شو زمون دی وجو او عامل به سوچ وځو یو مقارن او دا مقارن ده ورګه څوک مخکې ده وزن مخکې نه ده مقدم مقارن مقارنه چرته لاړ وروډه مو مګر زه دا کار دې دا هڅه شروعوله الکولې دا مقارنه ضروري ده چا چا په منځ کې هوای د حال او د چا کې دا عامل د ذل حال کې وای کنه پويږي ډېر راغی جواب ووجد صحت دال یعنی دا ته عدم صحت وجد پیدا کړ زي صحه واپس یې کومه چې ان الوضع وان كان مقدما على الافراد بالذات ستاره کوم دا تقدم چې کوم دې زمانه کې نشته وسو دا کومه کلمې چې موضوع دي او هم صحیح مفرد دي امر په زمانه کې بل نه جوړواله ده نو مخکې دی ورسره ده تو تقدم بالذات سره بالذات وګوره چې وشه مقدمه افراد بحسب الذات اگر شيء شيء دي چې وضع اگر چې مقدمه ده افراد نه بحسب ذات لكنه سو تو مقارنه غواړي مقارنه زمانه شته کنه یا لنډه دا تاسو چاته چويلي تاسو د کړي په کتابونو کې چې مابین د چا کې د حال او د عامل د ذل حال کې به صحیح مقارنه دي استاد په ذهن کې دا چې دا مقارنه صحیح بالذات خیر ده مقارنه بالذات ډیر اعلی ده کاغه نه موږ له سوره قدر کافي ده مقارنه زمانه او زمانه مقارنه دي د سوره الفاظ موضوعه دي یا مفردات یا مرکبات په زمانه کې دي وهذا القدر كافي لصحه الشيء ولكفاء التاريخ الى بديل الجنس والفصل ما تبين كجنس وفصل ويقيد الافراد هذا بروبان كربن وزاسن سو بيست مهمات بيست او شيء لمعنى ضرب بيست بروبيجا بيست وزغشتا كل لمعنى ده بغرض التركيب ده غرض الشيء معنى ده شيء नहीं حاجي واستراد المفردات سو باسي وي بجي سر قيد د افراد بعد اخراج جاد مركبات ذيك كم مركبات مطلقا ولا مركبات كلاميه تامه او غير كلاميه غير تامه بس وجه بس شنو تيجي نازل